وصلى الله عليه وسلم. دغه عنوان په مختلفو کتابونو په مختلفو الفاظو باندې راځي. باب الاکسال راځي، اخراج الذکر قبل الانزال، او جما بدون الانزال راځي، مباشرت بدون الانزال راځي. آیا پدې کې غسل شته که نشته؟ یو کس بیبي سره جما مجامعت وکړي، انزال یې ونشي، په ده باندې غسل واجب ده که نه؟ یو صورت د بل طرف نه راول د وجوب غسل دپاره انزال د مني ضرور ده او که نه ده؟ اختلاف د علماو ته وګورئ، او په دور فاروقي کې چې کومه اجماع منعقده شوې ده له هغې زمانې نه واخله الی یومنا هذا و الی یوم القیامه په د اجماع فاروقي باندې به عمل درآمد په امت کې روان. د دې مبارک کتاب ډېرې شرحې دي، هر ګل را رنګ بویې دي ګرس، د هر شرح خپل خوند رنگ مزه. زما خپل مزاج دی دوه درې ورځې یوې شرح نه یو دوه درې ټکي، بیا هغه کېږدو ورځ دوه درې یو بله شرح هغې نه یو څلور پنځه ټکي، بیا هغه هم پرېږدو، بیا بله دغه سلسلې سره ټول کال چلو. د الله په فضل مدد او احسان او نظر رحمت سره د دې تفصیل دا ده. ډېر علما دي چې هغې په جما بدون الانزال کې د عدم وجوب الغسل قایل دي. وایي که یو سړی 3 ګنټې هم جما وکړي او انزال یې ونه شي، په ده باندې غسل واجب نه دی. څوک چې په دې باندې قائل نه دی اول د وجوب غسل په جما بدون الانزال کې حضرت عطوه رحمت الله علیه، حضرت ابو سلمہ تابعی رحمت الله علیه، حضرت اعمش رحمت الله علیه، حضرت ابو سعید رحمت الله علیه، او په صحابو کې سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه، رافع ابن خدیج رضی الله تعالی عنه، بلکې لنډ به داسې ووایي اکثر اهل مدینه انصار د مدینه دی دوه ډلې وو. یوې ډلې به ویلې چې په جما بدون الانزال کې غسل نشته او د غسل لپاره انزال ضروري دی، او دویمې ډلې به ویل چې غسل شته خو په زنانه باندې نه په خاوند، ښځه به غسل کوي خو خاوند به نه کوي. دا د اهل مدینه نظر. په تابعینو کې چې کوم غټې هستۍ وي هغه مې درته ووایي، او د دې مستدل الماء من الماء دا حدیث د ابو سعید رضی الله عنه. اول الماء دا اوبه دي، دویمه منی الماء استعمال الماء بالماء بخروج المنی، چې منی خارج شي نو غسل به واجبي. دوی وایي چې په دې باب کې صرف او صرف استنجا کول دي او دس کول دي، او که سړی غسل کوي هغه د خپله خوښه ده خو شرعاً پې باندې نشته. صاحب د کتاب براوړي فذهب قوم
هغه به تنامدا حضرت عطوان شروع شي تر انصارو د مدینه دا ټول به درته بیان وخالفهم فی ذلک آخرون به امام طحاوی راوړي په خپل مبارک کتاب په دې مسله مذکوره کې چې جما بدون الانزال او مسله د اکسال په دې کې غسل واجب د جمهور په نس جمهور سوق دی ګورای ورته ائمه اربعه مجتهدین مطلق مجتهدین فی الشرع ائمه متبوعین سلور امامان قائل دی وجوب دی غسل پجما بدون الانزال خلفاء اربعه تاسو ته دام علم ده چې په یو ځای کې صحابه یو طرف ته خلفاء اربعه بل سیټ دی تاسو ور خلفاء اربعه قول اخلي څنګه چې څلور امامان قائل دی وجوب دی غسل دی هکذا څلور خلیفګان د اسلام قائل دی وجوب دی غسل عشره مبشره دویم قائل دی وجوب غسل دی په مسله مذکوره کې جمهور اهل مکه مهاجرین دی مکه جمهور تابعین جمهور تبع تابعین چې څومره تابعین دی او تبع تابعین دی الى یومنا هذا دای قائل په وجوب غسل باندې او پاتې شو مسله د الماء من الماء د ټولو نه لوی دلیل دار چې په دې عمل په ابتدا د اسلام کې دا غ زمانہ و چې هم قلت دی اوبو و هم قلت د کپړو ضروري ضرورت دا حکم او کله چې الله وسعت مالی را واستو په مسلمانانو دیوبو وسعت راغی د کپړو راغی دا حکم منسوخ ناسخ دې لپاره د ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ روایت دا صاحب د کتاب راوړي اذا جاوز الختان الختان وجب الغسل انزل او لم ينزل دویم روایت دا ازل تقل ختانان وجب الغسل انزل او لم ينزل دریم روایت دا اذا غابت الحشفة وجب الغسل انزل او لم ينزل سلورم روایت دا اذا غابت المدورة وجب الغسل انزل او لم ينزل مدور رأس الذکر حشفه توي پنځم روایت برش اذا جاوز الختان الختان وجب الغسل انزل او لم ينزل انزال شوی کنا التقاء د ختانین او قیم مقام د انزال بل د انزال په وخت ذکر غایبی د نظر د انسان کله مزاج او طبیعت په اعتدال کې نه یا منی ډیر کمای خزه سړی بزان پوي شوی نه چې زمونږ انزال شو یا د ډیر جوش او خروش دی وجه ورته پتا نه لګیدل او انزال شوی بیا تاسو اصول فقه کې یو قاعده ویل چې کله علت
احکام د شر معلل بعلتن دی حکم غسل د علت انزال د منی ده منی انزال چې کېږي د انزال وخت کې ذکر د نظر نه غایبي اوس چې کله علت امر مخفي ده سبب ظاهری به د هغې ته مقام جوړي سبب ظاهری څه ده دخول غیبوبت د حشفې غیبوبت د مدورې التقا د ختانینو یو مختون ځای په بل مختون ځای کې پټېدل غایب کېدل ځکه عرب و جینکۍ هم سنت ولي لکه څنګه چې هلکانو په دې راسو ذکر حشفه باندې چمړی هغه کټ کېږي د زنانو په عورت کې بصر ورته وایي هغه ځینې غوښه ډېره غټه وي د عورت نه بهر راوځي هغه بیا نیمه ترېنه کټ دې سره ښځې ته خاوند ته باد کې بیا خوند مزه جما ډېره ورکوي او چې بزر یې غټ وي هغه کټ نه شي بیا جما خوند نه ورکوي نو چې یو مختون ځای په بل مختون ځای کې پټ شي دا سبب ظاهري شو او علت امر باطنی ده چې انزال نو چې په کم ځای کې علت امر باطنی وي سبب ظاهري به د هغې ته مقام جوړي نو ځکه موږ دا وایي چې په التقا د ختانینو سره غسل واجب عایشه بی ناسته چا تپوس وکړه هغې ویلې او ما او رسول الله هم دغه شانته جما کړی ده او بیا هم غسل کړی ابن مسعود نه چا تپوس وکړه جما بدون الانزال کې غسل شته هغه ویلې ما او کور والا مې هم دغه شانته جما کوو بیا غسل کوو د عمر فاروق زمانه راغله صحابه ناز دي د مکیه مهاجرین او د مدینه انصار او مسله زیر بحث د جما بدون الانزال چې دی کې غسل شته کنه انصار وی نشته او مهاجر وی شته دې کې د دې اوازونه ډېر اوچت عمر فاروق راووت غوسه شو وی دا څه خبره ده چا ویلي چې جما بدون الانزال کې باس کوي څوک وی غسل شته څوک وی نشته عمر صاحب غوسه شو وی تاسو له صحابه تاسو رسول الله په سترګو لیدلی تاسو بدریان تاسو احد کې ورسره وی حدیبیه کې ورسره وی نن ستاسو دا حال دا تاسو نه چې بعد راځي د هغې بله څه علی مرتضی ورته وویل چې صاحب په ځان ټینشن مه راولئ تاسو لږ کښېنئ عمر جلالی شو غوسه و ډېر وی دا مسله اسانه وی څنګه اسانه وی ازواج مطهرات شته دي هغې نه به تپوس خپلې لور بیبي ته څوک ولېږه ورورې د دې مسلې تپوس ته نه و اپسی ابۍ ته چې ولېږه هغې لوپټه په مخ راښکته کوي ما ته پته نشته عایشې نه تپوس وکړه عایشې ابۍ ته ورغله وی عمر د دې مسلې تپوس کوي استفتاء ابۍ ورته ویل او په جما بدون الانزال کې غسل شته فعلته انا ورسول الله ثم اغتسلنا ما رسول الله جما کړی ده بدون الانزال او بیا غسل کړی چې کله کس راغی عمر فاروق ته ویل عمر فاروق خلق مسجد نبوي ته ټول جمع په منبر کې ناست خطبه ویله اے مهاجر و انصار واورئ که د نن نه مې پس دا خبره واورېده چې په جما بدون الانزال کې غسل نشته یا غسل شته خو په ښځو ده په سړو نشته داسې سزا به ورکم چې تر قیامته د نورو مسلمانانو دپاره نشان عبرت وګرځي دا درته چا ویلي چې په ښځو شته مجامعت خو فعل مشترک په ښځه شته او په سړي نشته او وایي چې دا نه په سړي شته او نه په ښځو دا څه کوئ مور بیبي فتوا راولېږله
دنن نه مساله دار چې غسل واجب او که خبر شوم چې چا مساله چېړلې یا ویلی چې ما جما بدون الانزال کړی دا او بیا مې غسل نه را کړی دا سه سزا به ورکم چې د نورو دپاره نشان عبرت جوړ شي نو په دور فاروقي کې په دې باندې اجماع راغی چې په جما بدون الانزال کې غسل شته او که تاسو دلایل ته وګورئ د جمهور دلایل ډېر قوي دي وایي وبه قال حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا ابي قال حدثنا حسن المعلم عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن عطاء بن يسار عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه انه سال عثمان بن عفان عن الرجل يجامع فلا ينزل قال ليس عليه الا الطهور ویسے ځان په پاک استنجا به وکړي نور په باندې غسل نشته ثم قال سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم قال وسألت علي بن أبي طالب وزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب فقالوا ذلك قال وأخبرني أبو سلمة قال حدثني عروة أنه سأل أبا أيوب فقال ذلك وبه قال حدثني يعني أكثريت د انصار او بعض مهاجرین را دا د عدم وجوب او اکثریت د مهاجرین او د بعض انصار را د وجوب وبه قال حدثنا يزيد قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الوارث فذكر باسناده مثله غير انه لم يذكر عليا ولا سؤال عروة ابا ايوب وبه قال حدثنا فاضل قال حدثنا الحماني قال حدثنا عبد الوارث عن حسين المعلم عن يحيى عن ابي سلمة عن عطاء بن يسار عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال سألت عثمان عن الرجل يجامع اهله ثم بیا ذکر بهر کی او انزال و نشی قال ليس عليه غسل فأتيت الزبير بن العوام وأبي بن كعب فقال مثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا يزيد قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة وحدثنا ابن هزيمة قال حدثنا الحجاج قال حدثنا حماد عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي أيوب الأنصاري عن أبي بن كعب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس یو ځان په کول ایمانه که سړی اسه طهارت تنظیف د پاره بدن وینځي دا خیر د استنجا کوي او دا د خپل رائے او کده حکم شرعي په بنیاد باندې ویرو نشته وبه قال حدثنا حسين بن نصر قال حدثنا نعيم قال اخبرنا عبد بن سليمان عن هشام بن عروة عن ابيه قال حدثني ابو ايوب الانصاري عن ابي بن كعب رضي الله عنهما قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع فيغسل قال يغسل ما اصابه ويتوسل وضوءا للصلاه ما اصابه چې کوم رطوبت د عورت سره لګیدل هغه به وینځي او داس به وکړي وبه قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا ابراهيم بن بشار قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار عن عروة بن غياث عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قلت لاخواني من الانصار انزلوا الامر كما تقولون الماء من الماء وما انصار تويل انزلوا الامر فريد مړه دا خبره کنه چې الماء من الماء یا انزل الامر د دې خپل خبره کې لږ تاسو لچک وخی سره لږ نرمي پکې وخی چې یار الماء من الماء کما تقولون الماء من الماء دا خبره لږ را پرې دی دا خبره بدله کوي یا په دې باندې انزل الامر اترك العمل بهذا الحديث دا په ابتداء اسلام کې ابن عباس د دې تعلق د خوب سره ده چې کله سړی د شپې خوب کې مجامعت وګوري نو که سحر په بدن باندې وب پراته وي غسل واجب ده کنه نه ده واجب د دې تعلق په د تاسو پرې دی تاسو په وی خم په دې باندې عمل شروع کړی دا انزل الامر اترك العمل بهذا الامر كما تقولون الماء من الماء دا خو ابتدا کې اوس خبره منسوخ شوه ده یا حمل د په حالت نوم باندې احتلام باندې أرأيتم إن يغتسل فقالوا لا والله حتى لا يكون في نفسه وما ورته ویل چې ګوره که زولم به منو څه
وینا سړی نو د دې خو به دا معنی چې سړی د جما بدون الانزال نه پس لاندې دا به د زړه کې شک نو لا یکون فی نفسک حرج پزړه کې بشک او تردد نه ساتي د وجوب غسل دا چې ته غسل کې خو ستاسو زړه کې شک د چې غسل به واجبېږي حرج مما قضى الله ورسوله دا فیصله خو دی الله او رسول د چې الماء من الماء ولې دی الله او د رسول په فیصله ستا په زړه کې شک او حرج ده الله وبه قال حدثنا يزيد قال حدثنا وهب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ذكوان بن صالح عن ابي سعيد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الانصار فدعاه فخرج اليه وراسه يقطر ماء قال لعلنا دا حضرت عتبان بن مالک د محله قباء کې چراوتن غریب زر غسلم کړه او د ویختونه وبا وې کېدې چې مونږ ته باندې ډیرو عجلت وکوي یوجي فإذا عجلت وکله چې چاته تور وډه باو او ایمرجنسي او عجلت در باندې وکاو تا جما کوله او قحط او یا وبد په دې وخت ورکه شوې ځینې وخت به انزال ورکشي بالکل کېږي نه فوق د ما وکمنی ورک شو فعليك الوضوء نو اخراج ذکر د چوکا تشاو داس وک بیا غسل مکوا ما در ټول په ابتدا د اسلام کې دا حکم خو منسوخ ده کنال وبه قال حدثنا احمد بن عبد الرحمن قال حدثنا عمي عبد الله بن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث ان ابن شهاب اخبره عن ابي سلمة بن ابي عبد الرحمن عن ابي سعيد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الماء من الماء. وبه قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا ابراهيم بن بشار قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار عن عبد الرحمن بن سائب عن عبد الرحمن بن سعاد عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وبه قال حدثنا يزيد قال حدثنا العلاء بن محمد بن سيار قال حدثنا محمد بن عمرو بن علقمة عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الى رجل من الانصار فأبطأ فقال ما حدثك؟ قد عتبان واقع قال كنت اصبت من اهلي فلما جاء قربان دی وخت ما بیبي سره جما کوله چې سړی راغشتا قاصد نو زر مې غسل وکواله محدث شیا د غسل نه بعد مې بل څه نه دي کړي راغله من په دې لګنا وخت شوال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء والغسل على من انزل دا والغسل على من انزل دا دی الماء من الماء تفسیر شو واجبي غسل چې کله منی وزي یعنی غسل على من انزل ده. قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن من وتر في الفرج فلم ينزل فليس عليه غسل واحتجوا في ذلك بهذه الآثار وخالفوا في ذلك. ورخان اوس کده یو سړی فطرت سقیم د بد فطرت انسان هغه وتی فی الدبرم گئی نو زمون په مذهب خو به باندې غسل واجب ده چې انزال وشول. وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا عليه الغسل وإن لم ينزل واحتجوا في ذلك بما دا زمون د جمهور مذهب الى يوم القيامه د څلور امامان او خلفاء او عشره مبشره او د ټول صحابه او تابعین او تبع تابعین او اجماع په دور فاروقی کې. وبه قال حدثنا محمد بن الحجاج وسليمان بن شعيب قال حدثنا بشر بن بكر قال حدثنا الاوزاعي قال حدثني عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها انها سئلت عن الرجل يجامع فلا ينزل فقالت فعلته انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا منه جميعا. عمدت عمل مو نبی پاک کړه جما بدون الانزال فاغتسلنا منه جميعا. دا ګوره فتوا هم ده او دا فعل او قول هم ده درې فتوی جمع فعلی قولی دا د مرفوع روایت سره تعلق ده او بیا چې عائشه وی فعلتو ما نو دا د موقوف روایت سره تعلق درې قسمه فتوی دل تراغله. وبه قال حدثنا محمد بن بحر بن مطعم البغدادي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة وحدثنا ابن حزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن عبد العزيز بن النعمان عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقى الشيطانين اغتسلا. چې کله دوه مختون زایونه سره یو ځای شي
او یو مختون ځای په بل مختون ځای کې پټ شي غسل واجب ده. وبه قال حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا اسد قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب قال ذكر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الخير انتقل ختانان ايوجب الغسل وقال ابو موسى رضي الله عنه انا اتيكم بعلم ذلك. تلګ انتظار وکړه وی زبر د دې خبرې معلومات تا ته راوړم فنهزه د لاړ پاتېدل وتبعته حتى زم ورپسې روان شوم. عائشة رضي الله عنها فقال يا أم المؤمنين إني أريد أن أسألك عن شيء وأنا أستحيي أن أسألك. ما ورته مور زما اراده ده یو مسلې تاسو درنه کوم خو مال حیا راځي وانا استحي ان اسالک ما ته شرم راځي چې د دې مسلې تاسو تاسو نه وکم وای ما ته وای سل تاسو وک فانما انا امك زستا مور مال. قال إذا انتقى الختانان أيوجب الغسل فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتقى الختانان اغتسلا. ګوره مرفوع روایت ذکر گوایا رسول الله وی چې التقاء د ختانین راشي یو مختون زي بل مختون زي کې غائب شي غسل فرض کیږي. وبه قال حدثنا ابن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد فذكر بإسناده مثله. وبه قال حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عياش بن عبد الله الفهري وابن لهيعة عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أخبرتني أم كلثوم عن عائشة رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يكسر هل عليه من غسل. وعائشة رضي الله عنها جالسة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل. ما دې دغه شان ته کړی دي او بیا غسل کو. ما درته ویلو چې عرب په خپلو کې محارم به تکلف خبرې به کوله تکلف پکې نه ویا او ما دا چې دا ناس تر عائشہ ما او عائشہ دغه عمل کړو غسل هم کړو. قالوا فهذه الآثار تخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يغتسل إذا یعنی دا ټول آثار مرفوعه دي چې دلالت په دې باندې کوي چې په جما بدون الانزال کې غسل ته انه كان يغتسل اذا جامع وإن لم ينزل. آقا مدني به غسل کو اگر که انزال بنو شوی. وقيل لهم هذه الآثار إنما تخبر عن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد يجوز أن يفعل ما ليس عليه. والآثار الأول تخبر عما يجب وما لا يجب. ودرېږه زه چېرته روان یم ځکه مې یو پرېښود دا جزاکم